توبه ویلی کېږي څه ته علماو د توبې مختلف تعریفونه کړي دي ما ته لږ غونتې غوږ کېږده توبه دې ته ویلی کېږي چې انسان کوم ګناهونه کړي دي او دې په کومو ګناهونو کې مبتلا دي هغه ګناهونه به پرېږدي سیګرټس کې پرېږده چرس کې پرېږده پیمس کې خوري هغه پرېږده مقصد دا دی که په زنا کې مبتلا یې هغه پرېږده چې کومه ګناه کې ته مبتلا یې که وړه ده او که غټه ګناه ده هغه ګناه به پرېږدي یو شرط خو په دا شي چې ګناه به پرېږدي او دویم دا چې کوم ګناهونه تا کړي دي په هغې به ستومانه شي چې ارمان چې دا ګناهونه ما نه وي کړې ربه څه خبه نو دویم الندم ستومانتیا او دریمه ده چې د آینده دپاره به کلک عزم وکړي چې بیا به دا ګناه نه کوم یو به ګناه پرېږدې بل به په هغې زړو ګناهونو باندې ستومانه شي او دریمه ده چې د آینده دپاره به کلک عزم وکړي چې پروردګاره دا ګناهونه به بلکل نه کوم او چې دا که په تا باندې پردي حق پوري نو زمون علما فرمایي که پردي حق د باندې پورې وي او په ظلمن دې د چا نه یو شي اغېشتي نو هغه غله ورکه او که ستا د ورکولو طاقت نه نو هغه ته وایه روره مه وبخه هغه به دې وبخي پردي حق در باندې پورې ظلمن دې د چا نه یو شي نیولی دی هغه غله ورکه او یا هغه ته ووایه چې مه وبخه او که په تا باندې قضا منځونه در باندې پورې دي فرض در باندې پورې یا در باندې واجب ویتر در باندې پورې دي نه هغه چې کوم منځونه در باندې پورې دي د هغې به قضا راوګرځئ هغه فرض هم قضا راوګرځوه او د هغې واجب هم قضا راوګرځوه الله ته توبه وباسه چې پروردګاره بیا به ګناهونه نه کوم دومره ګناهونه رب العالمین وایي چې ته د ځمکې او د اسمان په مابین کې د دې په برابر ګناهونه راوړه الله وایي د دې په برابر به در باندې زه مغفرت یې وکړم الله ډیر رحیم ذات دی دا در نه تپوس هم الله نه کوي چې بنده دا ګناه دی ولې کړې وه بلکې الله ته وایي یا الله زما نیکۍ نشته ربه دا ګناهونه راته په نیکو باندې بدل که نو الله ګناه په نیکو باندې بدلی زمو علماو لیکلی دي وایي یو سړی ډېر زیات ګناهګار و ډېر زیات ګناهګار په ځان باندې ظلم او زیاتې کړی و د شپې ودرې نو چې کله سترګې غړې شوې نو دغې وخت کې دی په هغې خپلو ګناهونو باندې ستومانه شو او اواز یې وکړه یا ربې ای زما ربه د یا ربې اواز یې وکړه یا ربې ای زما ربه په خپلو ګناهونو ستومانه شو نبی کریم صلی الله علیه و وسلم فرمایي الندم توبه ستومانتیا بس دا توبه ده په اړخ باندې واوړېد اړخ یې بدل کړ خوب په بیا غلبو که نور الفاظ یو نه وی خو پړه کې په ګناهونو ستومانه شو د ګناه نه توبه وکړه خو په خولې صرف یا ربي لفظ وی فرشتې خو انسان سره موجود دي هغوی د ده هغه یا ربي لفظ ولیکه رب العالمین فرشتو ته وی ای د ما ملایکو د ده پر عملنامه کې تاسو یا ربي لفظ ولی لیکلی دی ملایک ورته وی ربا تا ته پته ده چې دی په اړخ باندې اوړېده سترګې غړې شوې صرف د یا ربي لفظ یې ووې نو بس دغه یو لفظ هم ولو لیکه نو رب العالمین وی ای پرشتو زه علام الغیوب یم په پټي څیزونو رب العالمین وی زه خبردار یم زما دا بنده ډېر زیات ګناهګار دی دی په خپلو ګناهونو ستومانه شو او د پړه کې ما ته توبه وکړه دی په خپلو ګناهونو ستومانه شو او دی وی چې یا الله زما دې توبه یي خو په ده باندې خوب علبو کن د توبې لپس ته دی جوړ نه شو د هغې زړه په اراده چې دی پړه کې ستومانه شوی دی په هغې مې وله ټول ګناهونه وبخل دومره رحیم ذات دی چې خوب کې اړخ بدلی هغې وخت کې مې یا ربي او پړه کې ستومانه شي رب العالمین دې ګناهونه بخي نو چې په ویښه وی یا ربي ای زما ربه زما ګناهونه وبخه الله ډېر رحیم ذات دی ګورئ د مایوسۍ شکل اختیارول نه دی پکار رب العالمین ډېر زیات رحیم دی
توبه ویل کېږي څه ته علماو د توبې مختلف تعریفونه کړي دي ما ته لږ غونتې غوږ کېږده توبه دې ته ویل کېږي چې انسان کوم ګناهونه کړي دي او دې په کومو ګناهونو کې مبتلا دي هغه ګناهونه به پرېږدي سیګرټ کې پرېږده چرس کې پرېږده پیمس کې خوري هغه پرېږده مقصد دا دی که په زنا کې مبتلا یې هغه پرېږده چې کومه ګناه کې ته مبتلا یې که وړه ده او که غټه ګناه ده هغه ګناه به پرېږدي یو شرط خو په دا شي چې ګناه به پرېږدي او دویم دا چې کم ګناهونه تا کړي دي په هغې به ستومانه شي چې ارمان چې دا ګناهونه ما نه وي کړې ربه څه خبه نو دویم ان ندم ستومانتیا او دریمه ده چې د آینده دپاره به کلک عزم وکړي چې بیا به دا ګناه نه کوم یو به ګناه پرېږدي بل به په هغې زړو ګناهونو باندې ستومانه شي او دریمه ده چې د آینده دپاره به کلک عزم وکړي چې پروردګاره دا ګناهونه به بلکل نه کوم او چې دا که په تا باندې پردي حق پوري نو زمون علما فرمایي که پردي حق د باندې پورې وي او په ظلمن دې د چا یو شي اغېشتي نو هغه غله ورکه او که ستا د ورکولو طاقت نی نو هغه ته وایه روره مه وبخه هغه به دې وبخي پردي حق در باندې پورې ظلمن دې د چا نه یو شي نیولی دی هغه غله ورکه او یا هغه ته ووایه چې مه وبخه او که په تا باندې قضا منځونه در باندې پورې دي فرض در باندې پورې یا در باندې واجب ویتر در باندې پورې دي نو هغه چې کوم منځونه در باندې پورې دي د هغې به قضا راوګرځئ هغه فرض هم قضا راوګرځوه او د هغې واجب هم قضا راوګرځوه الله ته توبه وباسه چې پروردګاره بیا به ګناهونه نه کوم دومره ګناهونه رب العالمین وایي چې ته د ځمکې او د اسمان په مابین کې د دې په برابر ګناهونه راوړه الله وایي د دې په برابر به در باندې زه مغفرت یې وکړم الله ډیر رحیم ذات دی دا درنه تپوس هم الله نه کوي چې بنده دا ګناه دی ولې کړې وه بلکې الله ته وایي یا الله زما نیکۍ نشته ربه دا ګناهونه راته په نیکو باندې بدل که نو الله ګناه په نیکو باندې بدلی زمو علماو لیکلی دي وایي یو سړی ډېر زیات ګناهګار و ډېر زیات ګناهګار په ځان باندې ظلم او زیاتې کړی و د شپې ودرې نو چې کله سترګې غړې شوې نو دغې وخت کې دی په هغې خپلو ګناهونو باندې ستومانه شو او اواز یې وکړه یا ربې ای زما ربه د یا ربې اواز یې وکړه یا ربې ای زما ربه په خپلو ګناهونو ستومانه شو نبی کریم صلی الله علیه و وسلم فرمایي الندم توبه ستومانتیا بس دا توبه ده په اړخ باندې واوړېد اړخ یې بدل کړ خوب په بیا غلبو که نور الفاظ یو نه وی خو پړه کې په ګناهونو ستومانه شو د ګناه نه توبه وکړه خو په خولې یې صرف یا ربي لفظ وی فرشتې خو انسان سره موجود دي هغوی د ده هغه یا ربي لفظ ولیکه رب العالمین فرشتو ته وی ای د ما ملایکو د ده پر عملنامه کې تاسو یا ربي لفظ ولې لیکلی دی ملایک ورته وی ربه تا ته پته ده چې دی په اړخ باندې اوړېده سترګې غړې شوې صرف د یا ربي لفظ یې ووې نو بس دغه یو لفظ هم ولو لیکه نو رب العالمین وی ای پرشتو زه علام الغیوب یم په پټي څیزونو رب العالمین وی زه خبردار یم زما دا بنده ډېر زیات ګناهګار دی دی په خپلو ګناهونو ستومانه شو او د پړه کې ما ته توبه وکړه دی په خپلو ګناهونو ستومانه شو او دی وی چې یا الله زما دې توبه یي خو په ده باندې خوب علبو کن د توبې لپس ته دی جوړ نه شو د هغې زړه په اراده چې دی پړه کې ستومانه شوی دی په هغې مې وله ټول ګناهونه وبخل دومره رحیم ذات دی چې خوب کې اړخ بدلی هغې وخت کې مې یا ربې او پړه کې ستومانه شي رب العالمین دې ګناهونه بخي نو چې په ویښه وی یا ربې ای زما ربه زما ګناهونه وبخه الله ډېر رحیم ذات دی ګورئ د مایوسۍ شکل اختیارول نه دی پکار رب العالمین ډېر زیات رحیم دی